نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو د ټولو نه مخکې امید ده چې ټول به خیر ټیک ټاک پې ان شاء الله تعالی ډیر وخت بعد یو نوی ویډیو سره تاسو ته مخاطب شو. او ویډیو نن جوړو د څه دپاره؟ د هغه بیمارانو دپاره چې د کومو بیمارانو رسولۍ مرض او هغه رسولۍ چې کوم کینسر واري، نو د هغې دپاره بهترین او اسانه ښایسته نسخه، ډیره اسانه ده. نو راځئ هغه نسخه دغه کوو چې هغه نسخه څه کومه یوه ده او دا به څنګه استعمالو او څنګه به یې تیارو. نو هغه نسخه دا ده، عموما چې موږ وګورو د بلا زنانو او زیاتر په زنانو کې دا رسولۍ چې کوم وي په زنانو کې، سړو کې دومره نه وي چې یو کس نیم کي، خو زنانو کې ډېرې زیاتې وي او بیا خاص کر د کینسر والا. نو دغې لپاره یو اسان ښایسته نسخه او ډېر اسانه چې په کور کې جوړېږي نسخه څه ده؟ غز ورته وایي د پنبه، څوک ورته پنبه وایي، څوک ورته غز وایي. په دې خواوشا په دې پټو کې علاقو کې د هغې پاڼې به راوړو او د هغې پاڼې چې کله راوړلې نو 2 لیټره اوبه یا 4 ګیلاسه اوبه به واچو او په اور به یې لوښي کې کیدو او پاڼې به پکې ور واچو. نو هغه اوبه به خوټ کوو کم از کم چې که 2 لیټره اوبه وي چې هغه اوبه کم از کم د هغې 3/4 حصه پاتې شي او 3 حصه ترې دونه زیات به یې خوټ کوو. او که 4 ګیلاسه اوبه وي نو 1 ګیلاس اوبه پاتې شي. نو که ماخوستن کې هم د اوبه وویشولې نو سهار به بیا د اوبه چې کله یخې شوي سهار به یې څکو، او که نه سهار کې هم د اوبه وویشولې اوبه هم پخې کړه، دغه تجربه دغه مو کړو دغه عمل، نو بیا ماخوستن کې څکو. چې دا عمل چا انشاءالله تعالی په ګارنټۍ سره 20 ورځې دا عمل وکړو د الله په توفیق سره د هغه دغه رسولو د کینسر د مرض به الله پاک ورله ختم کړي. که ویډیو خوښ شوي د ملګرو سره مخکې شیر کړئ او زموږ د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ، بیل آیکن بټن هم ووهئ. تازه ویډیو به تاسو ته وخت